السلام علیکم. هغه ملګري چې د وخت د فیسبوک لایو په ذریعه را سره ملګري ستاسو مننه شکریه. امید دی چې به ټول ښه یې. خو ما ته دا ضرور ووایي کمنټ کې چېرې اواز چې کوم دی نو هغه څه حساب کتاب دی، برابر دی که برابر نه دی. هغه ملګري چې د وخت ښه نو را به شو خپلې خبرې ته. هغه غم چې مونږ به صرف د باجوړ لپاره جړل، نو هغه غم دې روجو ته هم ور په غاړه شو او دعا به کوو الله تعالی وکړه چې پولیس سی ټي ډي او عوام دې ته الله تعالی کامیابي ورکړي. نو هغه ستونزه چې په باجوړ کې به او د هغې له وجې خلک بېکوره شو او قابو د 1 لاک پورې خلک دا بېکوره دي. انتظامیه خو وایي چې نه 50,000 راوند ډیباوټ پیګر دی، خو آزاد ذرایع یا زموږ خپل داسې ګورو چې دا پیګر سیوا دی قابو 1 لاک ټچ کوي. نو دې پورې خلک د باجوړ چې کم دی نو بېکوره شو او د باجوړ خلکو هم ډېر زیات ریزسټنس وکړو. پاسونونه، جلسې، جلوسونه، میټینګونه، سوالونه، منتونه، درنې، لکه هر څه وکړل. مشران هم چې کوم نو هغې هم خپلې هلې ځلې وکړې، ملاقاتونه یې وکړل، آل پارټیز کانفرنسونه یې وکړل. فار د فرست ټایم ما ولیدل د اف سی آر د مومنټ نه وروستو چې کوم مومنټ جوړ شوی و نو هغه د باجوړ له امن دپاره و چې مولانا خانزیب شهید نه وروستو کوم مومنټ جوړ شو نو ډېر شاندار و او یک اواز و ټول باجوړ چې یاره امن امن امن. خو بهرحال خبره په سر ولاړه وه، په دې مونږ هم پوهېدو او په دې باندې د باجوړ سیاسي خلک هم پوهېدل، انتظامیه هم پرې پوهېده چې اوس خبره بیخي په سر ودرېدلې ده. په هغې کې بیا د باجوړ عوامو ته هم یو آپشن کېښودل شو چې یاره که تاسو لږ ریزسټنس وکئ او خپلې علاقې په خپله کلیر کئ نو میبي چې تاسو بیا کورونو نه وځئ، او که تاسو ریزسټنس نه کوئ خپلې علاقې خپله نه کلیر کوئ نو بیا به دا وي چې خامخا به اپریشن لانچ کېږي. چې اپریشن لانچ کېږي نو چې څه کېږي هغه ستاسو په وړاندې دي. بهرحال دا خبره ورسره سلارزي مشرانو کلیر موقف خپل کړو باجوړ کې چې بهی بس ټیک ده، موږ د خپلې علاقې ذمهوار یو. تر د نن ورځې پورې، پرون پورې یا بله ورځ پورې سلارزو کې ځای په ځای ګرانډ جرګې کېږي او همدغه یو خبره ده چې بهی په خپل کلي کې پردی سړی نه پرېږدم، که هغه هر څوک دی، که هغه فوجي دی او که بل دی، خو چې پردی دی نه یې پرېږدم. په خپل کلي کې د خپل کلي محافظ زه یمه. دا د سلارزو مشرانو ویل. په هغوی کوېسچن دا یې ریس کېدو چې یاره دا تاسو مخکې چې کوم حالات تیر شوي 2008 نه 15 پورې نو تاسو دا وګورئ، تاسو څونه ملکانان، څونه مشران هغه قربان شوي دي، ولې تاسو ځان وژنئ نور؟ نو د هغې به خبره دا وه چې یاره زه په خپل وطن باندې، په خپله خاوره باندې چې ننګ نه کوم نو په څه به یې کومه؟ پښتون خو که مري نو یا په زن باندې مري، یعنې د زنانو په مسلو مري، یا په ځمکه مري، یعنې په زنانه په غیرت کې مري، یا په ځمکه په غیرت کې مري، یا د مور پلار باندې غیرت، یا په خاوره غیرت، او په دې مري. بهرحال د سلارزو ما مخکې مې یو پوسټ کړی و، ډېر ملګرو پرې بیا لږ کوېسچن جوړ کړی و چې ما وایي چې په خیبر پښتونخوا کې مروت او باجوړ کې سلارزو د دې مشران د خدای ژوندي ساتي او ډېره مننه. بهرحال ټول اوس په ستونزه کې دي، په مصیبت کې دي. نو دا کیپشن به تاسو کتلی، زه اوس هغې ته راځم. په دیربالا او په پاین کې هم چې کوم ده نو قصه ګډه وډه ده او ځای په ځای اټیک کېږي. لاجبوک د تیمرګرې نه قابو 15 تا 20 کیلومتر فاصله کې علاقه ده د تحصیل بلامبټ، چې هغلته نن پولیسو سره یو جړپ وشو، کراس فایرنګ وشو او تصویرونه راغلل چې پولیسو نه پکې ګاډي هم وسوځول شو. مونږ کوشش وکړو خو لا څه نور خبر نه دی رامخته شوی، څه انجریز وغیره. دې نه علاوه دیر کې، بره دیر کې دوبندو یو علاقه ده او اسلام او ورسره خوا کې بل کلی دی اسلام کوټو. نو هغلته هم دا دریم څلورم جړپ دی. هم په دغه اسلام کوټ سره خوا کې پولیسو باندې چې دی نو په 14 اګست په روز باندې اټیک شوی و چې پکې 3 شهیدان شوي وو.
دا نن چې په لاجبو کې کوم اټیک شوی هم په دغه ایریا کې په دغه شپه باندې 14 اګست په شپه اټیک هم شوی او چې پکې یو پولیس شهید شوی نو په کوز دیر کې هم په بر دیر کې هم چې کوم دا نو بس قصه دغه شوه بهرحال لګیا دي سیکیورټي عملیات پیل شوي دي او ټیک ټاک هلته هم کاروایانې روانې دي په باجوړ کې اپریشن کیږي توپونه ډزیږي هلیکاپټرې ځي او ماټرګولې یوز کیږي ماموندو په سیمه خو په دیر کې دغه رنګې قصه نه ده او د هغې وجه دا ده چې هغلته امن لښکرې جوړې شوي دي او هغه لږ انټرنیټ کټ شو نو هغلته د امن لښکرې جوړې شوي دي او اولنی جنګ چې کوم دی امن لښکر کوي د هغې مشران ټوپک راخلي جنګېږي اسلام کوټ کې یو قامي مشر شهید شوی دی ورسره چې کوم دا نو سلام کوټ سوري ورسره چې کوم دی نو نن پکې هم یو تن بل شهید شو پولیس پکې زخمیان شوي الله تعالی دې خیر وکړي نو هغلته د کلي علاقې خلکو دا ویلي دي چې بھئی موږ د خپلې علاقې ریسپانسیبل یو موږ پسې سیکنډ چې کوم دی پولیس ریسپانسیبل دي او سی ټي ډي ریسپانسیبل دي نو تاسو سټینډ بای کې اوسېږئ او پولیس سی ټي ډي او موږ به بس خپلې علاقې تحفظ کوو نو ځکه هغلته چې دی نو لکه سټینډ بای دي هر څه ریډي دي بالکل انتظامات شوي دي خو عوام دا وایي چې بس زه خپل کلی په خپله لکه څرنګې چې د سلارزو مشرانو دا ویل چې مونږ خپل علاقه په خپله به ساتو د شپې پیرې کوي نو دغه رنګې په دیر کې هغوی وایي چې بھئی ټوپک راخلو خپل علاقه مونږ په خپله باندې ساتو څه ملګري وایي چې اواز لږ سلو دی نو زه به دا مایک نږدې کوم او ویډیو چې کټ کېږي نو د هغې وجه دا ده چې نټ سلو دی نو ستونزه یوازې باجوړ نه په دیر کې هم ده او داسې نور علاقې نږدې ده چې موږ به هغه ځای نه خبر شو الله تعالی دې خیر وکړي موږ به دعاګانې کوو اوس دې ته راځو چې باجوړ کې کوم متاثرین دي نو د دې ډېر زیات هغه چې زمونږ کوم څه خیالات و هغه شان نه ده صوبایي حکومت زمونږ دا خیال و چې ډېر زیات منیجمنټ به وکړي تیاریانې به یې کړي وي خو اواز کې سیټۍ اواز راځي یاره دلته یو کیړلی دی رانوتلی دی ډېر مې وکتو خو پته نه چې څه ورسره وکړم ځناور دی بس ما پرېږدی چغې دي وایي دی د کیړو اواز هم ډېر خوږ لګي نو دا سیټۍ اواز شپېلی چې راځي دا د دې کیړلي اواز دی نو دلته د متاثرینو چې کومه ایشو د هغه د خوراک ده چې ټیکې خلکو ته ورکړی شوي دي او ښکاره خبره ده زه ټیکه اخلم خو دې له اخلم چې روپۍ وګټم خدمت خو بیا په دغه خدمت خو چا کم کوي 40 پورې زما خیال له فلاحي تنظیمونه اکټیو دي او هغه هم د ټیکهدارانو نه زیات خوراک هغه فلاحي تنظیمونه ورکوي د سلارزو د جواد اقبال نن ما کتل خلکو کې نغدي روپۍ ویشلې زاید جان صاحب دی الخدمت فاونډیشن خو د سر تنظیم دی خیرخوا فلاحي تنظیم دی مامون خیرخوا داسې نور ډېر شی 40 پورې چې کوم ده نو دا تنظیمونه دي لګیا دي نو هغه ډېر ښه کار کوي خو چې کومه د حکومتي هغه دي اقدامات دي هغه تسلي بخش بالکل نه دي ډېر اوازونه پرې موږ اوچت کړل ډېر ښه سکولونه دي چې هغې نه کمپلینټس راځي چې دلته چې کوم ده نو موږ ته خوراک په وخت نه میلاویږي مانو ډېرۍ کې پرون ما ته هغه راغللو چې یاره خوراک یې په یو دوکان کې ورته ایښی و ورته یې کال کړی و چې بس راشئ یا کال شوی یا نو شوی خو په 3 بجې په 12 بجې ورته ایښی و په 3 بجې هغه ځای نه پیک شو ویوړه شو دا صورتحال دی بیا لږ بریک شو نو ډېر شی خلق داسې دي مور دین 40,000 تقریبا 40,000 یا دا دې نه سیوا چې دا د خلقو سره کورونو کې دي او حجرو کې دي او هغې ته تا حال هېڅ قسمه څه میلاو نه شو اوس ما سره پرس که کور کې کډه ده او 18 کسان دي یا 20 کسان دي ما ورته انساني همدردۍ بنیاد ځای ورکړی دی دا هفته 2 هفتې یا 20 ورځې 15 ورځې هغې ته ما خپله روټۍ هم نیمه کړله خو دونه خو وس نه کېږي که نه هغه چې کوم تیار غنم وي هغه هم ختمیږي نو په دغه ډګر باندې نو انټرنیټ بس چې بریک کېږي جو قصه ورانوي نو زما د دې دغه مقصد دا و چې ډېر شي خلک تقریبا 40,000 پورې خلک چې کوم ده دا د خلکو سره کورونو دیرو کې اجرو کې دي یا داسې خلک دي چې هغې د کرایانو کورونو نیولي دي او هغه ډېر بوره حالاتو کې دي انتظامیې چې کوم دی نو هغه مین فوکس په کیمپونو دی او په سکولونو دی بار ورته مونږ دا وایو چې یاره دا کم خلک چې کورونو کې دي تاسو مهرباني وکړئ د دې سره مرستې وکړئ
دې ته هم خوراک ورکوي، راشن ورکوي. هغه چې کومه انټري ده هغه طریقه کار باندې هم ډېر زیاتې پکې مسلې روانې. نن 2 سنټرو ما ویزټ وکړو نو ډېر زیاتې ستونزې هغلته هم روانې دي. بهرحال اډرس به شي، مې به اډرس نه شي، خو انتظامیه دا یقیندیاني کوي چې دا به اډرس شي، دا مسلې به وځي. خو زما تاسو ته ریکویسټ دی 179 کسان تاسو ما اوس دا وخت لا وګورئ. زه غواړم چې تاسو د دغه خلکو لپاره آواز اوچت کړئ، دا چې کوم خلک په کورونو کې ناست دي. نو 179 کسان تاسو ما سره لایو ملګري، نو چې 179 پوسټونه کم سے کم د کورونو د دغه متاثرینو دپاره تاسو وکئ چې به د کیمپ خلکو ته د هر چا نظر دی. میډیکل کیمپ هم په کیمپ کې لګي، میډیکل کیمپ په سکول کې لګي، ورځي خلک د سکول په خلکو او د خیمو په خلکو په دې د هر چا نظر دی. خو هغه د سپینې جامې خلک چې هغه کورونو ته تلي خلکو سره دي، د کرایانو په کورونو کې دي، یا انساني همدردۍ بنیاد باندې ورته خلکو کورونه خالي کړي دي او هغوی سره دي، نو هغه د ډېره ستونزې ښکار دي. مهرباني وکړئ د دغه خلکو دپاره څه طریقه کار جوړول پکار دي. فلحال د هغوی لپاره هېڅ طریقه کار نشته دی، بس د الله تعالی په اسره دي. هغه د چا سره په کلي کې دي د هغه خلکو په اسره دي. خو دلته خو غربت دی که نه، دومره خو څوک اډاپټیشن نشي کولی، دومره غټه دغه خو نشي کولی. بهرحال زما تاسو ته ریکویسټ دی چې یو پوسټ دې دپاره وکئ چې تاسو ډېره مننه چې به دا تاسو د سکولونو او د کیمپ خلکو ته ولاړ یې. میډیکل کیمپ هم هغلته لګي، خوراک هم هغلته میلاویږي. څه وکړم زه؟ دغه انټرنیټ دی. اکثر مسافر موږ ته میسیجونه کالونه کوي، زموږ کلي کې انټرنیټ کار نه کوي. دا د ما سره کالونه کوي انټرنیټ کار نه کوي، ستاسو کلي کې به څه وکړي؟ خو بهرحال هغه مسافر چې هغه ډېر زیات اوس پرس که ما ګوري او د کلي علاقې باره کې فکرمند دي، سپیشلی مامون ته، نو هغلته سګنل کار کوي نه، خو څه بیډ نیوز نه دي راغلي مخې ته. څه دا خبرونه وو چې یاره شیلینګ شوی دی، خو بهرحال څه انجریز پکې مخې ته نه دي راغلي. بهرحال چې جنګ وي شیلینګ به هم کېږي، توپونه به هم ډزېږي، هلیکاپټرې به هم ګرځي، جنګ روان دی که نه، نو دا به کېږي. خو موږ به دعا کوو چې الله وکړه چې عوامو ته نقصان ونه رسي. فلحال د عوامو د نقصان څه خبره مخې ته نه ده رارسېدلې. ما خبره دا کوله چې هغه خلق بیخي مونږ ته اوس منتظر دي چې هغه په کورونو کې دي او د چا سره حجرو کې دي. نو اوس وخت دی چې مونږ خپل فوکس هغو ته کړو. د نن ورځې تقریبا 35-40 پورې ما ته په واتس اپ باندې دې باره کې میسیجونه راغلي چې یاره مونږ سره خو کډي دي او 15-20 کسان دي، اوسه پورې مونږ خوراک ورکړو، خو هېڅ مونږ خو لکه څه وکړي مخکې. یار زه ما سره دې خو څه جواب نشته. د کلي خلکو ورله تیار چای راوړو، تیار خوراکونه راوړو، خو څو پورې به راوړي؟ د هغوی خو دا خیال و چې دا خبره به هفته 10 ورځو کې ختمه شي، خو خبره د 29 نو دې خبرې چې کوم دا 3 هفتې وشوې قابو چې خلک راغلي دي بې کوره شوي. نو 24-23-22 ورځې دومره مشکله ده چې څوک چاته دومره دغه چرته ورکولی شي. نو لہذا سوشل میډیا یو ډېر لوی پاور دی او د باجوړ هغه متاثرین چې هغه خلکو سره کورونو کې دي. بار زه ځکه وایم چې نت کټ کېږي، که زما کومه خبره چاته رانشي نو چې دوباره وکړم. نو هغه متاثرین چې هغه د خلکو سره کورونو کې دي، په حجرو کې دي، ایټلیست چې داسې کسان دي چې هغوی په کرایه په کور کې ناست دي، څه نه څه ټکه پوکه کاروبار یې چلېدو وی چې راشه کرایي کور ونیسه په هغې کې، نو هغه متاثره دي او انتهایي د مشکلاتو ښکار دي. اوس د هغوی دپاره کار کولو وخت دی او آواز اوچت کوي. مونږ به هم آواز اوچتو، خو زمونږ یو آواز شي که نه. او دا تاسو ما سره دا 142 کسانو سه 200 نه پاسه وای، نو چې تاسو 142 پوسټونه دې دپاره وکئ نو دا به 101 زما شو، 142 تاسو شو، نو دا 143 پوسټونه شو، نو دا به ډېر غټ کار وکړي. نو زه لایو ختموم او یو پوسټ کوم او بس دغه زمانه کافي کوئ او بس شیر کوئ چې وروره ستاسو ډېره مننه د خیمو او د سکولونو د خلکو، تاسو ډېر ښه خدمت وکړو، مخکې مو کوئ. خو هغه خلک چې هغه اوس په کورونو کې دي نو هغه هم د مشکلاتو ښکار دي. د خلکو سره چې کورونو کې دي چې کوم متاثرین دي هغه یادو، نو هغه خلک چې هغه د خلکو سره په کورونو کې خلک دي هغه هم د مشکلاتو ښکار دي. مهرباني وکړئ د هغې دپاره هم اوس څه وکئ، لږه توجه هغې ته هم راوګرځوئ. نو دا پوسټونه اوس غواړم چې تاسو وکئ، تاسو زموږ سره په دې اواز کې په دې غږ کې شریک شئ. دعا به کوو الله دې وکړي چې باجوړ هم زر تر زره کلیر شي. کلي چې کوم دي هغه اوسه پورې کلیر شوي دي، عوامو ته ویلی شوي چې واپس راځئ. او د هغې د پاسه دا وه چې یاره نن بیا خلکو به یې چې یاره مونږ خو ځو، خو راته وایي چې مه راځئ، خو بهرحال زه انشاءالله واپس به شي. کلي باجوړ کې کلیر شو
او په دیر کې هم چې دی نو دغه رنګې ټارګېټډ انټیلیجنس بیس اپریشنونه روان دي او هلته هغه اپریشن چې کوم دی پولیس او سی ټي ډي لیډ کوي ورسره ټي ډي سره څنګ په څنګ جنګېږي پولیس هم شهدا ورکوي او عوام هم شهدا ورکوي خو مقصد هم دغه یو دی چې بس په دې خاوره باندې واپس دا یره ترخه دا چې د نو ختمول دي او بس دا ښه دا ده چې انټرنیټ بار بار کټ کېږي نو چې تاسو ته پته ولګي چې انټرنیټ ستونزه اورال ټول باجوړ کې ده ښه جي نو اخري خبره بس مې کوله او بیا وایند اپ جوړو د خپلو خبرو او هغه دا چې ډېر شه نوجوانان دي چې هغه 18 20 سال 25 سال یا 22 سال 23 سال والا عمر دی نو هغوی 2008 نه تر د 2015 پورې چې کوم حالات وو هغې نه لیدلي ماشومانو پکې یا میبي ورته اوس یاد نه وي خو دغه رنګې یو وخت په باجوړ او په دیر دا تیر شوی دی د 2008 نه تر د 15 پورې د میدان نه هم خلکو کډې ویستې وي او کورونه پرېښي وتلي وو آی ډي پیز او د باجوړ نه هم دغه رنګې هغه خو ډېر په غټه سطحه وه ځکه چې باجوړ کې آی ډي پیز نه بلکې د باجوړ آی ډي پیز جلوزو ته تلي وو نوشهره ته داسې نورو علاقو ته او جندول ته دیر ته تلي وو او د میدان هغه هم دغه رنګې تیمرګر ته یو خوا بل خوا وتلي وو نو موږ به دعا کوو چې الله وکړه چې دا خبره هغه ځای ته ونه رسېږي بهرحال یو په هغه وخت کې چې کوم و نو هغې د خلکو قربانۍ وي د وینې قربانۍ وي او د هغې نه پس چې کوم و نو دغه هر څه کامیاب شوي وو یو ځل به بیا دا خاوره هغه د وینې قربانۍ غواړي او خلک لګیا دي د وینې قربانۍ ورکوي موږ به هغې دپاره دعا کوو چې الله وکړه چې دغه خلکو دا قربانۍ بس انټرنیټ د کټ کېږي را کټ کېږي نو ستاسو ټولو ډېره مننه او دغه خبره بیا دغه کومه ځینې ملګري به اوس موږ سره ملګري شوي د دې لایو زموږ مقصد دا و چې